أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن به چې د کوم بدري صحابي ذکر کېږي د هغې نامه ده حضرت طلحه بن عبیدالله. د حضرت طلحه تعلق د بنو تیم بن مراد قبیلې سره و. د دوی د والد نامه عبیدالله بن عثمان او د والدې نامه صوبه وه چې د عبدالله بن عماد حضرمي لور وه او د حضرت الله بن حضرمي خور وه. د حضرت طلحه کنیت ابو محمد و او د حضرت الله بن حضرمي د والد نامه عبدالله بن عباد حضرمي و. دوی د حضرت موت سره تعلق لرلو او د حر بن امیه حلیف و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی د بحران حاکم مقرر فرمایلی و. دوی تر خپل وفات پورې د هغه ځای حاکم و او د دوی وفات په 14 هجري کال کې د حضرت عمر په دوره خلافت کې شوی و. د دوی ورور عامر بن حضرمي د بدر په ورځ د کفر په حالت کې وژل شوی و او بل ورور عمرو بن حضرمي په مشرکانو کې هغه وړومبی تن و چې یو مسلمان په لاس وژل شوی و او د هغه مال وړومبی خمس و چې اسلام ته ولاړ شوی و. او په اووم پوښت کې د حضرت طلحه نسبنامه د مره بن کعب ته چې ورسي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاویږي او په څلورم پوښت کې حضرت ابوبکر سره ملاویږي. د دوی والد عبیدالله د اسلام زمانه نه بیامنته خو د دوی مور اوږد عمر بیامنته و او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړو او د صحابیه کېدو شرف ورته ترلاسه شوی و. د هجرت نه مخکې دوی اسلام قبول کړی و. حضرت طلحه بن عبیدالله د بدر په غزا کې شامل نه و خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له په مال غنیمت کې برخه ورکړې وه او د دوی په جنګ بدر کې د نه شاملېدو وجه دا بیانه شوې ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د قریش د قافلې د شام نه د روانېدو اندازه وفرمایله نو هغوی د خپلې روانۍ نه 10 ورځې مخکې حضرت طلحه بن عبیدالله او حضرت سعید بن زید د قافلې خبر اخیستو لپاره لېږلي وو. دواړه چې روان شو نو مراد ته ورسېد او بیا هلته ایسار و ان تر دې چې قافله د هغې له خوا تېره شو او هوره یو ځای دی بحر احمر سره چې چېرته د حجاز او شام تر منځ چې کومې قافلې وي نو هغه تېرېږي او په بهرحال رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د حضرت طلحه او د حضرت سعید د واپس راتلو نه مخکې دا خبره معلومه شوې وه. هغوی خپل صحابه راوغوښتل او د قریش د قافلې پسې روان شو خو یو بلې لارې نه هغه د سیل د لارې نه هغه په تیزۍ ووته. د دې هم یو ځای کې مخکې ذکر شوی دی د قافلې خلک د کافرانو چې کومه قافله وه د مکې د خلکو
هغوی د چې کوم خلک د دې پسې راغلي وو د دې لټون نه د هغې نه بچ کېدو لپاره دوی شپه ورځ روان وو. او حضرت طلحه بن عبیدالله او سید بن زید چې د مدینې په اراده روان شو نو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قافلې نه خبر کړي دوی دواړه هغه ټایم کې د دې نه خبر نه و چې دوی د بدر غزا له روان شوي دي. هغوی مدینې ته هغه ورځ ورسېده چې په کومه ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم په بدر کې د قریشو د لښکر سره جنګ کړی و. هغوی دواړه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضرېدو لپاره مدینې نه روان شو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بدر نه په واپسۍ کې په تربان کې هغې سره دوی ملاو شوي وو. د مدینې نه 19 میله په فاصله واقع یو وادي ده چې دې کې ډېر زیات کوهي دي د خوږو اوبو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بدر غزا له چې روان نو دلته هغوی سر شوي وو. د حضرت طلحه او د حضرت سعید په جنګ کې نه و شامل شوي لکه چې څنګه مخکې ذکر وشو خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بدر د مال غنیمت نه دوی له برخه ورکړې وه نو دوی دواړه د بدر شاملین ګرځولی شوي دي. حضرت طلحه د احد په نورو غزواتو کې هم شریک وو او د صلح حدیبیه په موقع هم هغوی موجود وو. دوی په هغو 10 کسانو کې شامل دي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه په خپل ژوند کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چاله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د جنت زیری ورکړی وو او هغو 8 کسانو کې دوی شامل وو چې د ټولو نه مخکې اسلام قبول کړی او هغو 5 خلکو په شاملو کسانو کې چې د حضرت ابوبکر په ذریعه اسلام قبول کړی وو. دوی د حضرت عمر قایم کړې هغه شورا کمیټه په 6 ممبرانو کې یو وو او دا خلک وو چې چانه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وفات په وخت راضي وو. یزید بن رومان روایت کوي چې یو ځل حضرت عثمان او حضرت طلحه بن عبیدالله دواړه د حضرت زبیر بن عوام پسې روان شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی دواړو ته د اسلام پیغام وړاندې کړو او دوی دواړو ته د قرآن ورولو او دوی د اسلام د حقونو باره کې دوی خبر کړ او دوی دواړو سره د خدای پاک له طرفه چې کومه د شرف لوز شوی دی د هغې ذکر ورسره وکړو او دوی دواړو سره د خدای پاک له طرفه د ملاویدونکي شرف لوز وکړو. نو په دې دوی دواړو حضرت عثمان او حضرت طلحه ایمان راوړو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق یې وکړه او بیا حضرت عثمان عرض وکړو چې یا رسول الله زه اوس د شام نه واپس راغلی یم او په واپسۍ کې معان د یو ځای نوم دی چې د موته نه مخکې راځي او د موته غزا په موقع دې ځای ته چې مسلمانان رسېدلي وو نو معلومه شوه ورته چې د رومیانو 2 لکه لښکر مسلمانانو لپاره تیار دی نو سارا دلته 2 ورځې ایسار وو. بهرحال دوی وایي چې زه چې کله په واپسۍ کې د معان او زرقه دا هم د معان سره جفت یو ځای دی د هغې تر منځ اوسېدم او هلته موږ ایسار وو نو موږ چې وده نو یو اعلان کوونکي غږ او دا اعلان یې وکړو چې یو د خلکو راپاڅئ په مکې کې حمل سهر شوی دی او بیا چې موږ هلته نه واپس راغلو نو ستاسو باره کې موږ واورېده. حضرت طلحه بن عبیدالله بیانوي چې زه بصره چې د شام یو لوی ښار دی وی هلته زه خپل د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تره سره د تجارتي سفر دوران په دغه ښار کې ایسار شوي وو. نو چې زه چې کله د بصره بازار کې وم نو یو راهب خپل عبادتګاه کې د یهودیانو چې کومه عبادتګاه وایي کې دا وي چې د قافلې خلکو نه تپوس وکړي که دوی کې څوک د حرم نه راغلی دی نو ما ورته وویل چې یو زه راغلی یم نو هغې رانه تپوس کړو چې احمد ظاهر شوی دی نو حضرت طلحه وویل چې څوک احمد نو هغه وویل چې د عبدالله بن عبدالمطلب زوی
او همدغه میاشت چې دا به پکې ظاهرېږي هغه به آخري نبي وي او د هغې د ظاهرېدو مقام حرم دی او د هغه به چې کوم ځای ته هجرت کوي نو هلته به د کجورو باغونه وي هغه به یو داسې ځای ته هجرت کوي چې د کجورو باغونه وي پکې او ځمکه به تاسو هغه پرې نه دی حضرت طلحه وایي چې هغه چې څه وی نو هغه زما زړه ته پرېوته او زه په دې ځای روان شوم او مکې ته راغلم او ما تپوس وکړو چې څه نوې خبره شوې ده نو خلکو راته وویل چې یا محمد بن عبدالله امین د مکې خلکو به رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته امین ویل نو هغې د نبوت دعوه کړې ده او ابن ابي قحافه د حضرت ابوبکر کنیت و هغې قبول کړي دي زه روان شوم او حضرت ابوبکر له راغلم او هغوی نه مې تپوس وکړو چې تاسو دې قبول کړي دي پسې روان شوي نو هغې راته وویل چې او ته هغې له ورشه هغې پسې روان شه ځکه چې هغې د حق طرف ته رابلې حضرت طلحه د حضرت ابوبکر ته د راهب هغه خبرې وویلې او حضرت ابوبکر حضرت طلحه د ځان سره روان شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم له هغې بوتله حضرت طلحه اسلام قبول کړو او څه چې راهب ویلي وو هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل او رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې خوشحاله شو دا هم په د تاریخ په کتاب کې په طبقات الکبرا کې دې ذکر دی چې کله حضرت طلحه اسلام قبول کړو نو نوفل بن خالد بن ادویه هغوی او حضرت ابوبکر په یو پړي وتړل او ځکه دوی ته حضرت ابوبکر ته قرینان یعنې دوه ملګري ویل کېږي نوفل په قریشو کې د خپلې سختۍ په وجه مشهور و او د دې کومو خلکو چې دوی تړلي وو په پړي نو هغې کې د دې ورور یعنې د حضرت طلحه ورور عثمان بن عبیدالله هم و او تړلې دې لپاره چې دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر نه شي او د اسلام نه منې شي امام بیهقي لیکلي دي چې حضور صلی الله علیه وسلم دا دعا کړې وه چې خدایه د ادویه د شر نه دې بچ کړه حضرت مسعود بن خیاش نه روایت دی چې یوه ورځ صفا او د مروه ترمنځ ما چکر لګولو چې ما ولیده چې ډېر خلک دي چې د یو هلک پسې روان دي او د هغه لاس د هغه په مرۍ کې تړل شوی دی ما تپوس کړو چې دا څوک دی نو خلکو راته جواب راکړ چې دا طلحه بن عبیدالله دی بېدینه شوی دی او د هغې مور صحابه یې پسې روانه وه په غوسه کې ورته کنځلې کولې عبدالله بن سعد د خپل پلار نه روایت کوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې طرف ته هجرت کولو او د خرردام یوه وادي ده د حجاز سره جوخته نو دا ویل کېږي دا د مدینې چې کومې وادي دي نو هغې کې دا یوه وادي ده بهرحال چې کله دې د خر د مقام نه روان شو نو سهار وخت کې حضرت طلحه بن عبیدالله سره ملو شو چې د شام نه د قافلې سره راغلي وو نو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر ته شامي کپړې واغوستې او رسول کریم صلی الله علیه وسلم له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک ډېر وخت نه انتظار کې لګیا دي رسول کریم صلی الله علیه وسلم رفتار تیز کو او حضرت طلحه مکې ته لاړ او چې کله د خپل کار نه فارغ شو نو د حضرت ابوبکر کوروالی د ځان سره کوم مدینې ته ورسېده حضرت طلحه او حضرت زبیر په مکې کې چې کله اسلام قبول کړی و نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې د دې دوه ترمنځ موافقت قایم کړی و او چې کله مسلمانانو هجرت وکړو مدینې ته ورسېده رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت طلحه او د حضرت ابو ایوب انصاري ترمنځ موافقت قایم کړی و او د یو بل قول مطابق دا روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت طلحه او د حضرت سعید بن زید ترمنځ موافقت قایم کړی و او دریم روایت دی چې د حضرت طلحه او د حضرت ابی بن کعب ترمنځ موافقت قایم کړی و رسول کریم صلی الله علیه وسلم او چې کله حضرت طلحه مدینې ته هجرت وکړو نو هغې د حضرت اسد بن زراره کور کې ایسار و د حضرت طلحه د ځینو مالي قربانو په وجه رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی فیاض ګرځولي وو چې دوی ډېر فیاض دي د ذیقرد غزا په موقع رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو چیني نه تېرېده نو هغوی د هغې باره کې تپوس وکړو چې ورته وویلي شو چې دغه کوی نامه بېسان دی او د دې اوبه مالګینې دي نو هغوی وفرمیل چې نه د دې نامه نعمان ده او د خوږې او پاکې اوبه دي
او حضرت طلحه بن عبید الله بیا دا په بیا واخیستو وقف یې ښوده دی اوبه بیا وخوږې شوې او چې حضرت طلحه رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغله او دا واقع ورته واوروله نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ورته چې طلحه ته خو ډېر فیاض یې نو دې نه پس هغې ته دوی د طلحه فیاض په نامه بللی کېده موسی طلحه د بیانې چې روایت چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ حضرت طلحه نامه طلحة الخیر ایښې وه د تبوک او د ذکرد غزا په موقع طلحة الفیاض نامه د دې ایښې وه او د حنین د غزا په ورځ د دې نامه طلحة الجود ایښې وه او د دې مطلب هم فیاضي او سخاوت دی د صاحب بن یزید نه روایت دی چې زه سفر کې او په حضر کې د حضرت طلحه بن عبید الله سره وم او ما ته په عام طور په پیسو کې او په جامو کې او په خوراک کې د طلحه نه زیات سخي څوک نه دی ښکاره شوي رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ د خپل صحابهو د یوه ډلې نه د مرګ بیعت اخیستی و او چې کله په ظاهره مسلمانانو ماتې خوړلی وو نو هغوی ثابت قدمه پاتې شوي وو او خپل د ژوند پروا نه کول او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دفاع شروع کړې وه او تر دې چې په دې کې یو څو شهیدان شو او دغه بیعت کوونکو کې حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت طلحه حضرت سعد حضرت سهل بن حنیف او حضرت ابو دجانه شامل وو حضرت طلحه د احد په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو او هغه خلکو کې شامل وو چې هغه ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ثابت قدمه پاتې شوي وو او هغوی بیعت کړی وو په مرګ باندې ورسره بیعت کړی وو او مالک بن زهیر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته هغه شی ویشتی وو حضرت طلحه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه خپل لاس بچ کړی وو او هغه شی د هغوی په وړې ګوتې لګېدلې وو چې هغې په وجه هغه بیا بېکاره شوې وه په کچې ګوتې باندې لګېدلې وو هغه باندې هغه بېکاره شوې وه چې کوم وخت هغه شی لګېدلی وو نو هغه وخت چې د تکلیف د لاسه د هغوی د خولې نه اواز راوتی وو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې که دوی بسم الله ویلی دی نو جنت کې به داسې داخلېدی چې خلکو به ده کته خو بهرحال مخکې لیکلي دي په تاریخ یو کتاب کې چې هغه ورځ د جنګ احد په ورځ حضرت طلحه په سر کې یو مشرک 2 زخمونه جوړ کړي وو یو ځل هغه چې هغې د هغه طرف ته روان وو بل هغه چې کله د هغې نه مخ اړولی وو هغې نه ډېر وینې بهېدلې وې د دغې واقعې تفصیل دا شان هم راغلی دی په یو روایت کې په سیرت الحلبیه کې چې قیس بن ابو حازمه وایي چې ما د احد په ورځ طلحه بن عبید الله د لاس حل لیدلی و چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې هغې د تیرونو نه د غوښو نه بچ کولو شل شوي وو او یو قول دی چې ورباندې نیزه لګېدلې وه او ترې نه دومره وینې بهېدلې وې چې د کمزورۍ د لاسه هغوی بېهوشه شوي وو او حضرت ابوبکر هغې باندې د اوبو څړیکې څاڅکي اچولي وو او بیا دغې چې هغې په هوش کې راغله او چې هغوی هوش ته راغله نو هغې ترې تپوس وکړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم څنګه دي نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې هغې په خیر دي نو هغوی زه رالیږلی یم ستاسو طرف ته حضرت طلحه دا وایي چې الحمدلله کل مصیبت بعده جلاله چې ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي چې او هر مصیبت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس وږي دی او د دغه جنګ د واقعو روایت په تاریخ کې داسې ملاویږي چې حضرت زبیر بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ 2 ذرې اغوستې وې او هغوی په یو غر ختل غوښته خو د دغه ذرو د وزن په وجه او په سر او په مخ باندې چې کوم زخمونه د هغوی لګېدلي وو د وینو بهېدو په وجه هغوی ته کمزوري شوې وه نو نه شو ختلی نو حضرت طلحه کېناست او رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هغوی باندې خپل کېښود او په غر ختلی وو
او حضرت زبیر وی چې ما رسول کریم صلی الله علیه و وسلم اوریدلی چې هغوی دا وی چې طلحه په ځان جنت واجب و. او بیا یو روایت کې داسې راغلی چې حضرت طلحه په یو وخت په ګوډه وه چې د هغې په وجه هغې سم نه شو ګرځېدی، او چې کله هغوی رسول کریم صلی الله علیه و وسلم داسې اوچت کړی وو، نو بیا هغوی ډېر کوشش کولو خپل چال او خپل قدمونه سم ایښوده چې د ګوډوالي د لاسه د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته څه تکلیف ونه شي. او هغې نه پسه د هغې د خپې دا نقص بالکل ختم شو. عایشه ام احسان چې د حضرت طلحه لوڼه وي، دې دواړه بیان کړي چې د احد په ورځ زموږ پلار ته څه لرې زخمونه لګېدلي وو چې پکې یو چکور زخم په سر کې و او د خپې رګې پرې کړل شوې وو، ګوته یې شله شوې وه، په باقي بدن هم زخمونه وو. هغوی باندې د بېهوشۍ غلبه وه، او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د مخامخ د دوه غاښونه مات شوي وو، د هغوی مخ هم زخمي وو، او هغوی باندې د بېهوشۍ غلبه وه. او حضرت طلحه هغوی اوچت کړي وو، او هغوی په خپل ملا داسې په الټه قدمونو وی را روان وو چې که په مشرکانو کې به څوک میلاو شو نو هغوی به ورسره په جنګ شو، او ان تر دې چې دوی هغې ګاټۍ ته بوتلو او هلته یې په سهاره کېنول. دا طبقة الکبرا حواله ده. د احد د غزا په ورځ چې خالد بن ولید په مسلمانانو باندې ناڅاپه حمله وکړه او په مسلمانانو کې انتشار خور شو، نو حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه دغه نقشه چې کومه راکاږلې ده او کوم تفصیل چې بیان فرمایلی دی په مختلفو روایتونو چې هغې رااخیسته دي، نو چې کوم تېر واقعات دي د هغې نور تفصیل دا دی چې د حضرت طلحه د سابق قدمه د قربانۍ د مهر یوه عجیبه نظاره وړاندې کوي. هغه مخکې چې کوم موږ لیدلي دي واورو د هغې نه ښکاري دا مهر، خو بهرحال د دې تفصیل څه نور داسې هغوی بیان فرمایلی دی چې یو څو صحابه ورمنډه کړه، رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ګرد چاپېره راجمع شو، او د دوی شمېر د زیات نه زیات ډېر شو، او کافرانو په شدت هماغه ځای حمله وکړه چې چېرته رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ولاړو، او یو پسې بل صحابه د هغې په حفاظت کې ووژلی شو، او دوی د تورو نه علاوه د تیراندازه هم ولاړو، د تورزنانو نه علاوه تیراندازه هم په اوچت ځایونو کې ولاړو، او د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم طرف ته یې بې شمېره غشي ویشته. او دا چې ولې د حضرت طلحه چې دشمن دا وخت بې شمېره غشي ولې لګیا دی، نو حضرت طلحه د قریشو سره تعلق لرلو، د مکې په مهاجرینو کې شامل و. هغوی چې دا ولیده چې دشمن ټول غشي د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم مخ طرف ته ولې لګیا دی، نو هغوی خپل لاس رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د مخې ته کړو، او یو پسې بل غشي به چې کوم په نشانه به پرېوتو نو هغه به حضرت طلحه په لاس پرېوتو. خو هغوی داسې جانباز او دومره داسې وفاداره صحابي وو چې خپل لاس له هغوی څخه حرکت نه ورکولو، او داسې غشي پرېوته پرې، او د حضرت طلحه لاس د زخمونو د شدت په وجه بیخي بېکاره شو، او صرف یو لاس باید هغوی پاتې و. او ډېرو کلونو پس د اسلام د څلورم خلافت په زمانه کې چې کله مسلمانانو جنګ و، خانه جنګي وه، نو یو دشمن د طعنې په طور حضرت طلحه ته ټونډۍ ویلې، او په دې باندې یو بل صحابي دا ویلي چې ټونډۍ خو دغه څومره مبارک ټونډۍ دی، تا ته څه خبرې چې طلحه دا لاس د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د مخ په حفاظت کې شل شوی و. او د احد د جنګ نه پس یو تن حضرت طلحه نه دا تپوس کړی و چې غشي چې ستاسو په لاس پرېوته نو تاسو خوږېدئ نه، او ستاسو د خولې به اوف نه وته، نو حضرت طلحه جواب ورکړو چې درد هم کېدو، اوف به هم راوتل غوښته، خو ما به اوف کولو نه چې هسې نه چې زما لاس چېرته ونه خوځي او تیر چېرته یا غشي د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په مخ چېرته رانه شي.
د عمره ولست د غزا په موقع چې په عقب کې روان شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت طلحه بن عبدالله ملو شو. هغوی ورته تپوس وکړو چې طلحه ستا وسله چېرته ده؟ نو حضرت طلحه ورته عرض وکړو چې همجوکته ده. او دی ویې او زر ورغله او خپله وسله هغوی راوچته کړه. حالانکې هغه وخت هم د حضرت طلحه په صرف سینه 9 زخمونه وو د احد د جنګ. نو کل د دوی زخمونه د 70 نه زیات وو. حضرت طلحه بیانوي چې ما زه د خپلو زخمونو په نسبت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د زخمونو باره کې زیات فکرمند وم. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې ما له راغله او ما نه تپوس وکړو چې تا دشمن چېرته لیدلی دی؟ نو ما ورته وویل چې په نشیبي علاقه کې. نو هغوی فرمیل چې زما هم دا خیال و یعنې چې تر څو چې د قریش تعلق دی وی هغوی ته هېڅ هم آینده موږ سره د داسې قسمه د معاملې موقع نشي میلاویدی. انته وی چې خدا پاک به مکه زموږ په لاس فتح کړي. او د تبوک د غزا په موقع رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته معلومه شو چې ځینې منافقین دي چې هغوی د سلم یهودي کور کې جمع کېږي لګیا دي او د هغه کور د جاسوم مقام سره جفت و. او جاسوم ته بر جاسوم هم ویل کېږي. دا د شام طرف ته د راتج په نواو کې د ابوالحسن بن تیحان کوی و او د هغې اوبه ډېرې ښې وې. رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه څکلې وې. بهرحال هغه وی د دې په کور کې راغونډېږي او منافقین خلک د تبوک په غزا کې د تلو نه منع کوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې حضرت طلحه ځینې اصحابو سره هغې طرف ته روان کړو. دا یې ورته وویلې چې د سلم کور ته دې اور ولګولی شي. حضرت طلحه هم داسې وکړو. د زهاک بن خلیفه د کور د شا نه چې تښتېدو نو دغه دوران وي د هغه خپه ماته شوه او نور چې کوم د هغه ملګري وو هغه هم وتښتېدل. حضرت علي بیانوي چې ما په دواړو غوږونو رسول کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې دا وي چې طلحه او زبیر په جنت کې زما 2 ګاونډیان وي. او د تبوک کې چې کم شاته پاتې شوي وو که خلک نه یې کې حضرت کعب بن مالک هم وو. د هغوی هم مقاطع شوې وه. او 4 ورځې پس چې کله خدای پاک د هغې توبه قبوله کړه او د معافۍ اعلان وشو او دوی جومات کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو نو حضرت طلحه ورمخکې شوي وو. حضرت کعب سره هغوی لاس ملاو کړی او مبارکي ورله ورکړې وه. او د حضرت طلحه نه علاوه د هغه مجلس نه بل څوک نه وو پاڅېدلي. حضرت کعب وو چې زه د حضرت طلحه دا احسان هېڅ ډول نشم هېرولی. حضرت سعید بن زید بیانوي چې ما د 9 خلکو باره کې د دغې خبرې ګواهي زه ورکوم چې هغوی جنتیان دي او که زه د 10م باره کې هم دا ګواهي ورکړم نو ګناهګاره به نه یم. هغې ته وویل چې دا څنګه ممکنه ده؟ نو هغوی وویل چې موږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په حرا غر باندې وو نو هغوی او نو هغه په خوځېدو شو. نو هغوی ورته وفرمیل چې ای حرا مه خوځه، تا باندې دا وخت یو نبي یو صدیق او د یو شهید نه علاوه تا باندې د نبي او د صدیق یا د شهید نه علاوه بل څوک نه دي. عرض ورته وکړی شو چې دا څوک خلک دي؟ نو حضرت سید وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف او دا 9 خلک. نو تپوس یې وکړی شو چې 10م څوک دی؟ نو هغې لږ توقف وکړو. بیا دا و چې هغه 10م زه یم حضرت سعید بن زید. حضرت سعید بن جبیر بیانوي چې حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علي، حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبدالرحمن او د حضرت سعید بن زید مقام داسې و چې دوی د جنګ په میدان کې به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره نه مخکې به دوی جنګېدو او لمونځ کې به د هغوی شاته ودرېدلي وو. حضرت جابر بن عبدالله روایت کوي چې هغې بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک چې د یو شهید کتل غواړي چې هغه څوک خواهش لري چې هغه شهید په ګرځېدو وګوري نو هغه د طلحه بن عبیدالله وګوري. حضرت موسی بن طلحه او حضرت عیسی بن طلحه د خپل پلار حضرت طلحه بن عبیدالله نه روایت کوي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم اصحابو به دا وایي چې عربي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې
حاضر شو او دا د پوسو کو چې د من قضا نه به وویني هغه خلک چې خپل منت پوره کو هغه د نسو خلک د دې مطلب کم خلک دي او چې هغه ته تپوس کو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورله جواب ورنکړ هغه بیا تپوس کو او ورله بیا څه جواب ورنکړ او چې بیا بیا تپوس کو دی ورله بیا جواب ورنکړ په دریم سلام نو هغه بیا د جماعت په دروازه مخې ته راغله وی بیا زه د رتلها وی چې بیا زه د جماعت د دروازې مخې نه راغلم د رتلها ما شنې جامې اغوستې وې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې زه ولیدم نو تپوس وکړو چې هغه سایل چېرته دی چې چا دا تپوس کړو چې د من قضا نه نو څوک مراد دي نو عربي وی چې یا رسول الله زه حاضر یم نو هغوی وی زما ته اشاره وکړو تلها طرف ته یې او دا وی چې دا وګوره دا د من قضا نه مصداق دی عبدالرحمن بن عثمان وی چې یو ځل ما یو ځل زه د حضرت طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه سره وم او موږ احرام تړلی وو یو تن و چې موږ له یو مرغه د هدیې په تور راوړو او د طلحه هغه پکې وده وو موږ کې یو څو کسان چې هغه مو خوړو او بعضو خلکو هغه پرېښودو او چې کله د طلحه راپاڅېدو نو هغوی د هغه خلکو سره موافقت خپل کو چا چې خوړلی وو دا مرغه او دا وفرمیل چې موږ هم د احرام په حالت کې د نورو کړی ښکار د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې خوړلی وو حضرت عمر د آزاد کړي غلام د اسلام نه دا روایت دی چې حضرت عمر حضرت طلحه بن عبیدالله په جسم باندې دوه کپړې لیدلې وې چې د سرې خاورې باندې رنګ شوي وې حالانکه هغې احرام کې وو نو هغوی ته یې تپوس وکړو چې دا ولې رنګ کړی شوي دي نو هغوی ورته وویل چې امیرالمؤمنین دا خو ما په خاوره رنګ کړي دي نو حضرت عمر ورته وویل چې ته د صحابهو د جومات امام چې یې د صحابهو جومات تاسو امان یې خلک به تاسو پسې روانېږي که یو جاهل ستاسو په بدن دا کپړې ولیدي نو هغې به دا وایي چې طلحه رنګینې جامې د احرام په حالت کې اغوندي او اعتراض به کوي چې د سپین په ځای رنګینې کپړې اغوستې دي چې په کوم سیزم ته دا رنګ کړی دي او د یو بل روایت کې دغه الفاظو اضافه ده چې حضرت عمر فرمایلی وو چې د احرام تړلو لپاره ټولو نه ښه لباس سپین دی نو ځکه خلک په شک کې ماچوه حضرت حسن روایت دی چې حضرت طلحه بن عبیدالله خپل د ځمکې یو ټوټه د حضرت عثمان بن عفان په لاس په 10,000 رم کې خرڅه کړې وه حضرت عثمان دا پیسې ورکړې وه چې کله هغې حضرت طلحه دا پیسې کورته راوړی نو هغوی دا وایي چې که چا سره شپه تېره شي په دومره پیسو باندې نو څه پته وي چې خدای پاک د هغه تن باره کې څه حکم نازل کړي او د ژوند او د مرګ څه پته نشته نو هغوی هغه شپه بیا داسې تېره کړې وه چې هغه مال هغوی د هغوی قاصدانو یوړو د مدینې په کوڅو کې مستحقینو لټول هغوی له ورکولو او تر دې چې هر شنه په هغه پیسو کې یوه پیسه هم نه وه بچ او ابن جریر روایت کې چې حضرت طلحه حضرت عثمان سره هغه وخت ملاو شو چې هغوی د جومات نه بهر روان وو نو حضرت طلحه ورته وویل چې تاسو سره چې ستاسو 50,000 درهم ما سره دي او ما سره وو هغه ما ته ملاو شوي دي تاسو د هغې وصولۍ لپاره څوک راولېږئ یعنې څه وخت یې اخیستی اوس انتظام وشو نو سره راواخلئ نو حضرت عثمان د مروت په وجه وویل چې هغه زه تاسو له هبه کوم د حضرت طلحه شهادت په جنګ جمل کې شوی و په دې باره کې روایت دی چې قیس بن ابو حازم نه دا روایت دی چې مروان بن حکم د جنګ جمل په ورځ د حضرت طلحه په ګوډه کې غشې ویشتې وو نو د رګ نه وینې بدل شروع شوې او چې کله به هغوی په لاس هغه ونیول نو هغه وینه بودرېده او چې کله به پرېښودل بیا به بدل شروع شو نو طلحه دا وایي چې قسم یې ته په خدای چې تر اوسه موږ له د دغه خلکو غش نه دي راغلي او بیا دا وایي چې زخم پرېږدئ ځکه چې دا غش یې خدای پاک رالیږلی دی حضرت طلحه بن عبیدالله د جنګ جمل په ورځ 10 جمادی ثاني 14 هجري کال کې شهید شوي وو شهادت په وخت د هغې عمر 4 کاله و د یو روایت مطابق 2 کاله و
د سعید بن مسیب نه روایت دی چې حضرت علی او حضرت عثمان د حضرت سعید بن مسیب نه روایت دی چې حضرت علی او حضرت طلحه او حضرت زبیر یو تن دی چې د حضرت علی او د حضرت طلحه او د حضرت زبیر پسې بد وی لګیا دی او د سعد بن مالک یې د سعد بن ابي وقاص څخه منع کړو او ورته وفرمیل چې زما ورونو ته بد رد مه وایه او د سعد بیا پاسه د هغوی 2 رکعته لمونځ وکړو او دی وویل خو هغه سړی ونه منله نو د سعد پاسه د هغوی 2 رکعته لمونځ وکړو بیا دا دعا وکړه چې خدایه که ده دا خبرې چې کومې دا کوي لګیا دی که ستا د خفګان سبب دي نو په دې باندې زما د سترګو مخامخ څه بلا نازله کړه او دا خلکو لپاره د عبرت سبب کړه او بیا چې هغه سړی را پاڅېده نو هغه یو داسې اوښ له مخې ته راغی چې خلک یې څیرل را روان وو او دغه اوښ لږې شو او دا تنې په یو داسې کاڼو والا میدان کې راونیولو او دا تنې چخڼي کو او راوي دا وایي چې ما دا ولیدل چې خلک حضرت سعد پسې روان وو دی وایي چې یا ابو سعد تاسو د مبارکه شه چې ستاسو دعا قبوله شوه علي بن زید د خپل پلار نه روایت کوي چې یو تن حضرت طلحه په خوب کې ولیده چې دی فرمایي چې زما قبر بل ځای ته که دا اوبه ماله تکلیف راکوي وایي بیا 2 ځله 2-3 ځله یې دا خوب لیدلی نو هغه تن حضرت ابن عباس له راغلو او خپل خوب یې ورته بیان کړو نو خلکو چې ولیدل نو د هغې هغه برخه چې ځمکې سره ملاوه شوې وه د اوبو د تری په وجه شنه شوې وه نو خلکو حضرت طلحه د هغه قبر نه وایي بیا روح په بل ځای کې ښخ کړه وایي راوي وایي چې زه لکه اوس هم راته داسې ښایي چې زه هغه کافور ګورم چې کوم د هغوی په 2 سترګو کې لګېدلی وو هغې کې هېڅ تبدیلي نه وه راغلی وایي صرف د هغې په ویښتو کې څه فرق راغلی و چې د خپل ځای نه لرې شوي وو وایي خلکو د حضرت ابوبکر د کورونو کې یو کور په 10,000 درهم واخیسته او په هغې کې حضرت طلحه ښخ کړي وو حضرت طلحه بن عبیدالله د عراق په ځمکو کې 4 لکه دینار د دومره مالیت غلب و د هغوی کې د دغه ځمکو نه او سره چې د عربو د مغربي طرف ته شمال نه تر جنوبه پورې د غرونو سلسله ده هلته جبل السلام ویل کېږي هلته کم از کم 10,000 دینار مالیت غلب دې کېده د نورو ځمکو نه هم دې ته غله میلاوېده او د بنو تیم یو مفلس هم داسې نه و چې د هغې یا د هغه د عیال حاجت روی دوی نه وې کړی او د کونډو نکاح یې نه وې کړی او چې کوم تنګ دسته و هغې له خادم یې نه یې ورکړی نه کوم خدمتګزاره وي او د مقروضو خلکو قرض نه یې ورکړی قرضونه هم دوی د خلکو ورکول هر کال به چې دوی ته د غلې نه ګټه کېده نو حضرت عایشې له به دوی 10,000 درهم لېږل حضرت معاویه موسی بن طلحه نه تپوس کړو چې ابو محمد یعنې حضرت طلحه بن عبیدالله څومره مال پرېښی و هغوی ورته ویل چې 22 لکه درهم او 2 لکه دینار او دا ټول مال به د غلې نه حاصلېده چې د مختلفو ځمکو نه به راتله د دوی شهادت په جنګ جمل کې شوی و لکه څنګه چې ذکر وشو د دې تفصیل به انشاءالله آینده بیانوم ځکه چې د دې تفصیل پکار چې بیل دې بیان شي چې د لپاره چې زموږ ځانونو کې چې کوم سوالونه اوچتېږي ځینې سوالونه هغې جوابونه میلاو شي انشاءالله هغه به بیانوم اوس لکه څنګه چې ما ذکر تېره خطبه کې هم کړی و چې کومه وبا نن سبا خوره ده د کرونا وایرس په وجه نو د دې احتیاطي تدابیرونه کوئ او جوماتونو ته چې تاسو راځئ نو احتیاط کوئ او که تبه وي معمولي شیان څه تکلیف وي بدن کې نو داسې ځایونو ته مه راځئ چې عوامي ځایونه دي او په خپله هم ځان بچ کوئ او نور هم بچ کوئ او د دعاګانو طرف ته ډېر پام کوئ خدای پاک د دنیا د آفتونو نه بچ کړي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر